मुफ्ती तुफैल राजी साहब की दिलचस्प और इस्लाही बयानात सुनने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं, वीडियो लाइक और शेयर करें। जज़ाकल्लाह। न दे इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर प्लान लगा था वो तोड़ इब्राहिम अलैहिस्सलाम प्लान होते हुए समझ संसार कमा इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला फरमाई जे इल्ला अन मौइदतिन वअदहा इयाहु چې د ابراهیم علیه السلام د خپل پلار سره یو واده کړی و او واده دا په دغه ټیم کې چې کله جدایي راتله ابراهیم علیه السلام تلو نو دا وته وې استغفر لك ربي ځان قریب به د خپل رب ناسته لپاره بخنه غواړم نو ابراهیم علیه السلام الله تعالی ته بخنه وغوښته په خپل پلار لپاره اے الله زما د پلار و والله رب العزت ته منو فرمایله چې نه ته به د لپاره د پلار لپاره بخنه نه غواړې چې دی مشرک دی او د قیامت په ورځ باندې با الله رب العزت دې انسانانو تاسو چې مشرکان څوک وفات شوي نو چې دغه مشرکان وته کله وخی کنه دوه شکلونه وته وخی نو دوه په هغه وخت کې وایي چې دا زمونږ اړوسه دینه مونږ دوه پیژنو دونه ښه او ګنده شکلونه وي دې وجه نه دوه انکار کوي نه دا زمونږ نه دي که پلار مشرکی نو پلار نه بتختینا نه ما پلار نه لري کوي الله رب العزت فرمایي فلما تبين له انه عدو لله کله چې ابراهيم عليه السلام دا خبره ښکاره شو چې دا د الله دشمن دی تبرأ منه نو وزار شو د خپل بلاد نه نه دا زما زه د بارنور بخانه نه غواړم دا الله دشمن دی ان ابراهيم لاواه حليم بشکا ابراهيم عليه السلام چې دا کوم دعا وکړه د دې وجه نه وکړه چې هغه خدا ترسو او نرم دل او رحم دل د دې وجه نه وکړه الله تعالی دا عمل کول ته اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة آمين برحمتك يا رب اللهم نستغفرك